زما نوم علاوالدین دی، کوم چې زه یم. سرفراز بګټي د حکومت قبایلي او سیاسي خلک تاسو خوشحاله یاست؟ حکومت دی حکومت دی که چیرې موږ امید ولای یو اسره ولای نو بیا به موږ کړی وو. د الله بېعزتي خو بل شی سته هم نه. فریق ته به ته څه درخواست کوې؟ فریق ته به ته څه توقع وکړې؟ د عوام سره چې سرکار فریق بیا فریق ته درخواست یو معنا لري خو نه لري. سرفراز صاحب خو نوم خوره کوي، خپل مجبوران لري. اختر په ورځ باندې دا ګرد خلک ویني، تر خندا به زما خیال د ژړا خلک ډېر دي. اندازه یې نو ته یې ولګوئ چې څه وجه ده، پر کوم بنیاد ده، څه شي مسله ده. اشرف خان خدای دې راوله، موږ ته دې ټایم راکړي، ډېره مهرباني. جلالدین صاحب دا راته ووایه د حکومت د خوا دا ویل کېږي چې دا وخت د سکولو چې کوم حالات دی هغه ډېر ښه او په ښه انداز سره روان دی. آیا په دا علاقه کې څه داسې میرومیا شته چې هغه به حکومت ته تک کښېږدي؟ اشرف خان په کروړو روپۍ دا اوس د قومي خزانې څخه ټیچران باسي. دوی به نو څنګه وایي چې دا نه دي ټیک. لہذا دوی قدر معلومات که څوک نور اندازه نه شي لګولی. کوم څوک په سکول کې ټیچنګ کوي، خلکو بچیانو ته سبق وایي، د هغو بچیان په پرایویټ سکولو کې دي چې لږ ګزاره یې کېږي. کراچي او لاهور ته د کوټې خلک هستئ، ملتان ته هستئ، ګوجرانواله ته هستئ. که لږ نوره ګزاره کېده، لږ کار برابر و، یو ځای بل ځای ګزاره کړې وه، پاکستان څخه یې بهر باسي. بس حالت خو نو دغه دی. نور خو نو اوس غونې اندازه به ته هم یې ګرځئ، وینئ، دنیا یې هم ویني. سترګې پټېده خو نو بیا علیحده خبره. صفایي په حواله باندې ستا په علاقه کې د اختر په سهار باندې څه داسې صفایي وسول؟ دلته چې کوم زموږ دا علاقه ده، په دې خونوا دې په دې مین روډ باندې مو پیش یو 5 یا 4.5 ټنه اندازه دا د روډ یو سایډ بل سایډ ته اوس وګورې، نو کېدلی شي چې د دوی پام نه وي ورته، یا په دې خوا باندې څوک شرمېږي د دې کچرې څخه، نو په چا یې نه ویني. نو اندازه به دوی نیسي 400 خو بالا ده، نو 5.5 ټنه کې به زما خیال دی چې د دې اندازه زیاتې کمه به نه وي. په روډ ښکاره پرته ده، د سایډ ته هم نه ده، پر مین مشرقي بایپاس باندې دا چې کلي علاوالدین خان اچکزي په نامه چې کوم بورډ لګېدلی دی، د دې څه هلته خان شهید روډ ورته وایي. د دې دوی وزن به سي. د دې کچرې د وجې خو ناجوړیانې ماشومان بازۍ پکې کوي، دا علاقې ته څو نقصان دی؟ حکومت په دې ته غور ولې نه کوي؟ حکومت خو نو کېدلی چې په نورو کارو مصروفوي، دا کار یې اګر سره په ذهن کې هم نه وي، نو کېدلی شي د دې وجې څخه چې دوی نور کارونه ضروري کارونه لري، ودې ته که څه ټایم نه لري، یا ودې ته هغه پیسې پر نور شیان خرڅېږي، اندازه نشته چې دوی ودې ته یو شی ورکړي. که یې ورکړي هم هغه نه په رسېږي، یا خپل اخراجات زیات یا څه مسله ده. دا معلومات به نو بیا دې تکلیف کوئ، د دوی څخه به د دې پوښتنه کوئ. تا په خپل همت باندې خپل علاقې ته سکونان راوړو، په هغه سکولان کې ماشومان هم ډېر و، تعداد هم زیات و، لیکن د بده مرغه ماشومان هم جن کم سو، او ټیچران هم پر خپل حاضري باندې راځي پر وخت باندې. ټیچران خو خپل حاضري لګوي، موږ نظر پرې شته چې کال تېر شي رزلټ داسې رزلټ نه وي لکه د دنیا د تعلیم چې کوم ماحول دی، کوم حالات دي. بلکل څه ټیچران هم غفلت کوي. ماشومان چې دي، ماشومان خو نو اوس په دا پوهېدلی، بیا خو نو د سکول ضرورت نه ولو. اصله وجه یوه دا هم ده چې دلته خلکو کې دونې شعور نشته، څه خلک بیداره کم دي، خپلې کمزوریانې هم پر بل نه دي په کار څوک تاوان کړي. د چا څه پوښتنه وکړي ستا بچی سکول راځي، وایي و، نو څو وخت کې ته یو پوښتنه کوې د ده د ټیچره څه، یا د ده د ټیچرانو پر سپرویزر یا پر یو چا باندې یو پام، یو پوښتنه. په دوی وایي سکول راځي، بس نو بیا ماسټر صاحب یې ورته وایي. ماسټر صاحب خو نو بس د هغه خپله تنخوا به خامخا نو اوس دی چې اخلي او یو شی حاضري به لګوي.
رزلټ تقریبا چې د چګزي کلی چې کم پر سبي روډ باندې سکول دی 2 ټیچران دي اندازه 50-55 به تنخواه اخلي دا د دې ضلع نه دي د بلې ضلعې دي پس خپل حاضري لګوي دوی چې خپله مجبوري درته بیان کړي ستا د کشرانو سبقان ګرڅه هیر شي دوی وایي چې موږ مسافر یې بیا موږ د بل ځای یو دلته هم خلک شته ډېر بېروزګاره درپدره خلک شته لیکن هغه ته بیا دا چانس دا ګنجایش نشته چې هغه پر خپلو علاقو پر خپلو سکولو پر خپلو شیانو خپله توجه وکړي